بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. سورة القدر مکی سورت دی. یہ سورت القدر وہی ذکر چی پدی کی دا لیلۃ القدر ذکر دی. په اعتبار د ترتیب قرآنی سره 99 دی، د نزول په لحاظ سره دا سورت 15 دی. په دې سورت کې یو رکوع 15 آیاتونه دي. د مخکې سورت سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې سورت کې نزول د قرآن ابتداء ذکر شو، او په دې سورت کې نزول د قرآن تکمیلا ذکر شو چې قرآن په یو ځای باندې لیلۃ القدر په شپه د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته نازل شوی. شان نزول د دې سورت داسې دی. یو پیر د بنی اسرائیل د یو بزرگ واقعات ذکر شو چې هغه د الله د رضا لپاره زر میاشتې جهاد کړو. چې کله صحابه کرامو دا خبره مسلمانانو اوریدا هغه ډېر حیران شو چې زر میاشتې خو ډېر عمر دی او زمون ګمرونه دومره نه دي، جهاد به دومره څنګه وکړو. الله جل شانه دا صورت نازل کو چې پتا زبان یو شپه د لیلۃ القدر راځي چې باغی یو شپه کې عبادت تاسو داغه مجاهد د زر میاشتو د عبادت پشان ګټل شي، عبادت سره ثواب. اوس لیلۃ القدر شپه، لیلۃ القدر ذکر چې دا د قدر شپه ده. د نور شپو په نسبت د دې قدر احترام ډیر زیات. لیلۃ القدر کوم شپه ده؟ نو پدې کې تقریبا 40 اقوال دي چې دا کم وخت کې راځي، په کال کې راځي، په عمر کې راځي، څونه وخت اقوال پکې 40. د تفسیر مظهری د وینا مطابق پدې کې راځي حدادا چې د رمضان اخیرانه لس شپې دا د لیلۃ القدر شپه پدې کې ده. اوس پدې لس کې کومه ده؟ کومه چې تاخ شپه ده، یو اجتماع در اجتماع پنځه اجتماع اخر نه اجتماع دې کې چې کومه تاخ شپې دي نو پدې کې د لیلۃ القدر شپه ده. اوس پدې لیلۃ القدر شپه کې څه کېږي؟ دا دومره مقربه شپه ده چې پدې شپه کې د لوح محفوظ نه قرآن کریم اسمان د دنیا ته په یو ځای نازل شوی دی. دومره برکتي شپه ده. بل دا دومره برکتي شپه ده چې پدې کې فرشتي ځمکې ته راکوزيږي، جبرئیل علیه السلام هم ورسره، او چې کوم مسلمان نارینه زنانا عبادت ته ولاړي دا فرشتي داغه د پاره دعاګانې غواړي، او دا کم وخت پورې کله چې سحر شوی ني نو د سحر پورې دا فرشتي دا کار کوي. نو الله جل شانه فرمایي ان انزلناه بشک منګ نازل کړي دا قران کریم فی لیلۃ القدر پشپا د قدر باندې. وګوره د قران کریم نزول دو قسمه دي، یو لګ لګ دی او یو ډیر دی. لګ لګ نازل شوی دی په 23 کاله کې. ابتدای کله شی هوا کله چې د نبی علیہ السلام عمر 40 کاله شو، مخکې صورت کې تیر شو. لګ لګ په 23 کاله کې نازل شو، او په یو ځای د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته د لیلۃ القدر پشپا روغ نازل شوی دی. نبی د اسمان د دنیا نه لګ لګ براتلو، جبرئیل السلام براوړو، نبی علیہ السلام تنازل. نو دې ځکه هغه ذکر کیږي چې کم په یو ځای دی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، او تا تصفد دا چې لیلۃ القدر شپه څنګه ده؟ لیلۃ القدر شپه د قدر خیر دا بهتر ده من الف شهر د زر میاشتونه. تنزل الملائکه والروح، نازلیږي فرشتي او جبرئیل علیہ السلام فیها پدیش پکی بیدن ربیم پا حکم در رب دوی من کل امر دار امر دپارا. سلام او دی سلام نوئی پا سلامت یا سر نازلیگی ہی حتی مطلع الفجر، دا شپتی دا تردرا خطلو دا سحر پوری دا. صبح صادق چینی راغلی دا لیلۃ القدر شپدا. حدیث مبارک کی راضی کتابون لکی کم انسان چې د ماسوتن منځ کو د سحر منځ جمع سره وکړو او د لیلۃ القدر شپه په د 13 شپه نو د دو دا ټول شپه په عبادت کې شمار شو. ماسوتن منځ او سحر منځ
دا دواړه چې وکړل د ته دومره اجر ملو شو د ليله القدر د ټول شپې د عبادت کوشش پکار دی الله جل شانه دې منګو تاسو ته هر کال او هر رمضان د ليله القدر د شپې عبادت توفیق راکړي واخر دعوان الحمدلله رب العالمین